ریګي تاڼې په حدود غزالي ګړی کې د دوو فریقینو په خپلو کې ډزې شوي دي. په دې ډزو کې د دواړو فریقینو نه یو کس مړ دی او د دریو راهګیرو سره شپږ کسان چې کوم دي هغه په دې کې زخمیان دي. دا نننۍ واقعه ده. په دې کې لا باقاعده اف آی آر نه دی شوی، خو د پولیس طرف نه چې موږ ته کوم تفصیلات میلو شوي دي نو پولیس وایي دوه فریقین دي، یو دی یوسف ولد ضمیر او بل فریق دی عثمان ولد رحمان الله. وایي دې دواړو په یو بل باندې ډزې کړي دي. په دې ډزو کې د یو طرف نه چې کوم دی دا یوسف ولد ضمیر مړ دی، د بل فریق نه عثمان ولد رحمان الله چې کوم دی دا مړ دی. په دې کې شپږ کسان زخمیان دي. په زخمیانو کې یو اسحاق شامل دی، یو د ضمیر کور والا شامل ده، یو نصیر ولد اطلس، دا درې واړه زخمیان دي. او درې راهګیر چې کوم دي هغه زکریا ولد صالح، عارف ولد بهرام او سلمان ولد نیاز محمد، دا درې راهګیر چې کوم دي دا زخمیان دي. کله چې د ډزو اطلاع میلو شوه نو د پولیس زیاته نفري چې کوم ده هلته رسېدلې ده. هلته نه زخمیان چې کوم دي هغه اوچت کړي دي، د علاج دپاره هسپتال ته لېږلي دي او ډیډ باډیز چې کوم دي هغې د پوسټمارټم دپاره مردخانې ته لېږلي دي. د پولیس ترجمان چې کوم دی د هغې وینا دا ده چې کله پولیس ورسېدل نو هلته اوس ډزې بندې شوي دي، خو پولیس د دغه ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي. باقاعده چې بیا به دې کیس کې اف آی آر وشي، وجه پته ولګي او د دې خپلو کې د رشتې پته ولګي، تنازع پته ولګي، نو زه بیا تاسو هغه تفصیل هم خبرو.